سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك دوی تپوس کی استانا عن الانفال پبارد تقسیم د مال غنیمت کی. قلت اوایا اے نبی علیہ السلام الانفال مال غنیمت اولنے قانون دے للہ لپارد اللہ تعالی دے والرسول او لپارد نبی علیہ السلام دے فاتقوا اللہ دویم قانون دے ویریږي د الله تعالی نه واصلحوا دریم قانون دی څلورم قانون دی واصلحوا ذات بینکم وصلح راولای په خپل من کې واطیعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله تعالی او د رسول د الله تعالی دا بل قانون دی ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان وروړونکي انما خبر ند بلکې دا المؤمنون الذين مؤمنان خلق دې اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله تعالی وجلت قلوبهم یریږي زړونه د دوی دا بل قانون دی مسلمان به دا پزان کې پیدا کړي خوف او خشیت خداوندی و اذا فاغ وقت کې تلیت چول واستې شي علیهم په دوی باندې آیاته آیاتنا د الله تعالی زادتهم ایمانا زیاتوي دوی ته ایمان و علی ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې دوی بر وسکي الذين غكسان يقيمون الصلاه چې قائمي منځ و مما او باز د هغه سنا رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړي دي ينفقون خرج کوي په لار د الله تعالی کې اولئک دا خلقهم المؤمنون حقا دوی مؤمنان دی پس چا پر اختیا لهم لپاره د دوی درجات درجی دی مرتبه دی عند ربهم پنځ درب د دوی او مغفرت او بخنه دا او رزق کریم او رزق د عزت والا دی کما اخرجک لک سرنګ چې وستلې ته ربک استرب من بیتک استاد کورنا چې مدینه دا بالحق پس چا و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یقینا یوډل د مسلمانانو نه ناخوخو په دې باندې په دې وتلو باندې ناخوخو یجادلونک دوی بحث کې استا سره په تور د مشورې باندې فی الحق پبارد حق کے پبارد جنگ کے فی الحرب بعد ما تبین رستو دا غینا چی واضح شوی دا اخکار شوی دا کانما یساقون الى الموت گویا کی دوی راخ کو دے کی مرگ تا وهم ینظرون او دوی گوری دے مرگ تا وَإِذَا وَرَيَاتْ كَاغَ وَخِي عَيْدُكُمُ اللَّهُ جِوَادَ وَقْلَسْتَانُ سَرَ اللَّهَ تَعَالَى إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ دِيَوِي دَدْوَوْ دَلُ عِيرَ وَنَفِيرَ یو اصلحی والا او بل تجارتی قافله انا لکم چې یقینا دا بستا سوی یو قافله بستا سوی الله بدل فتح درکې پاغي وتودون تاسو غختلا ان غیر ذات الشوکته چې هغه ډلا چې نه د خاوند د اصلحی چې نه د خاوند د رعب چې نه د خاوند د شوکه غنی ته ازغی ته ویل کیږي تكون لكم جدا شستا سودا پارا ويريد الله غخت الله تعالی ان دا خبر يحق الحق چې ثابت کې حق به کلماتي پخپل خبر سره ويقطع دابر الكافرين کہ اپنے فرمان سے حق قائم رکھے يحق الحق بكلماته تفسیر ابن عباس کہ سچا کر دے حق کو اپنے کلاموں سے تفسیر عثمانی ليحق الحق الاسلام بكلماته السابقه تفسیر منیر ويبطل الباطل او ختم کی باطل ويقطع دابر الكافرين او کټ کی ذیل د کافرانو د دوی بخکنی استیصال کی ليحق الحق چې ثابت کی حق ويبطل الباطل او ختم کی باطل هلاك کی باطل ولو کرے المجرمون اگر کنا خوخی مجرمان اگر که مجرمان نه غواړي مشرکان اذ تستغيثون کله چې تاسو امداد غوښتو ربکم د خپل ربنا فاستجاب لكم ناغدوا قبول کړل تاسو ان یقینا زمومدکم امداد کوونکې هم تاسو به الف من الملائکه په 1000 فرشتو سره مور دی فینا پر لپسې
وما جعله الله نو ګرځولې دې لر الله تعالی الا بشرا مگر زیره ولتطمئن اور دې د پاره چې تسلی حاصل کی به په دې سره قلوبکم زړه استاسو ومن نصر ند امداد الا من عند الله مگر د طرف د الله تعالی نه دې ان الله بشک الله تعالی عزیز حکیم غالب دې حکمت والا دې اذ یغشیکم النعاس کله جراو غرزول پتا سو باندې پرکالی کله چې پټ کړه پتا سو پرکالی امنتن امنو منو دا الله د طرف او ينزل علیکم نازل کړي پتا سو من السماء د اسمان نام وبد باران ليطهركم به چې پاک کی تاسو په دې سره ويذهب عنكم اولری کی تاسو نارجز شیطانی وسوسه د شیطان دا د الله د امداد ولنه پړوي و چې باران وشو وليربط على قلوبكم چې مضبوطی کې استاسو خپې مسلمانان په شګل نظم کې باندې پاغي چې کله باران وشي هغه جمع وشي هغه ودريږي پاغي بیا سفر په اسانۍ کېږي او کفار په خټه باندې ونوالته کې په مټه خوره باندې والته کې چې کله باران وشو هغه نه چقړې خټه جوړه شو هغه ته تکلیف پیدا شو مسلمانانو سره وبنوي دوی بم جمع کړل خا وليربط على قلوبكم او چې مضبوط والے راول استاسو پزړونو باندې ويثبت به الاقدام مضبوطی کی پدې سره خپې استاسو په باران سره اذ یوحي ربک کله چې وحی کړستارب الى الملائکه فرشتو ته انی معکم حکم کو ستارب فرشتو ته انی معکم چې یقینا زستاسو ملګری ما فثبت الذين فمضبوط کیغه کسان امنو چې مؤمنان دي سوال قذر د جذب او غرز او ما فی قلوب الذين فزلوا دا خلقو کې کفرو چې کافران دي الرعب یرا فاضربوا فسوائد فوق العناق لپاس بسټونو باندې وضربوا منهم وهاید دوی کل بنان هر یو بندونه جوړونه ورلو وهاید ذالک دا عذاب بیانهم پدې سبب چې دوی شاق الله مخالفت کړي د الله تعالی او رسوله د رسول د الله تعالی او من واغتو کو یشاقق الله چې مخالفت کوي د الله او رسوله د رسول د الله فإن الله شدید العقاب فسيقنا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی ذالکم دا عذاب ستاسو د پاره دی فذوقوا فسوچ کیدا په دنیا کې وان للکافرین عذاب النار یقینا د کافر د پاره د ور عذاب د په آخرت کې یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندان اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کله چې مخامخ شیدا خلق سره چې کافر دي په میدان جنگ کې فلا تولوهم الادبار مگر زوید وی تشاګان و من وغزو کو یولیم چې وای ګرځول دوی ته یوم اذن پدغ ورځ دبره خپل شا وتختیدو الا متحرفا لقتال هاد دی اجازت شتا مگر چې د جنگی چال جوړون کې وی مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا او متحیزا الى فئات یاد اتلن کې وی خپل ډلتا د دین علاوه چو تختیدو فقد با فسيقنا د اختر شو واپس شو گرفتار شو بغضب من الله د الله تعالی په غضب ومأواه جهنم کور د دوزخ دی او بیس المصير اور خراب زید اوسېدو د دوزخ فلم تقتلوهم فاستاسو ندی قتل کړي دوی د بدر پورس باندې په خپل طاقت سره ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی قتل کړي دوی استاسو په لاس باندې په خپل نصرت سره وما رمیت او تا ندی رسولی شګی سترګو د کافرو ته ادرمیت کله چې تا وشته د خپل لاس نه ولکن الله رما لیکن الله تعالی رسول دی وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ولدي د پاره چې احسانو کې الله تعالی په مسلمانانو د خپل طرفه احسان خستا په نصرت او غنیمت سره ان الله سميع عليم بشک الله تعالی اوریدونکو دی عالم دی ذالکم دا تاسو د پاره دا خلق وان الله موهن کید الکافرین او یقینا الله تعالی کمزوري کوونکی دی مکر د کافرانو چلو تدبیر د کافرانو ان تستفتحوا کجری تاسو فتح غواړی فقد جاءكم الفتح فاستيقنا داغل تاسو تفتحا کجری تاسو طلب د فیصله کوي فاستيقنا راغل تاسو ته فیصله خطاب بشي مشرکین ته تحکم ده مثلا ذق انك انت العزيز الكريم
وَإِن تَنْتَهُوا کجری تاسو من شئ فهو خیر لکم نو دا ډیر غوړه وي تاسو لپاره. وَإِن تعودوا نعودوا کجری تاسو واپس شو کفر ته موږ به واپس شو. عذاب ته کجری تاسو واپس شئ دشمنی د مسلمانانو ته موږ به واپس شو جهاد ته. ولن تغنیو ارگز بدفان کی عنکم ستاسو نافیتکم دل ستاسو شیئن هیڅ شی ولو کثرت اگر کو زیات وی وان الله مع المؤمنین او یقینا الله تعالی ملګری د مؤمنانو دی. دا بل قانون دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندان اطیعوا الله تابعداری کوئ د الله تعالی او رسوله د رسول داغه ولا تولوا عنه مگر زید نبی علیہ السلام نا وانتم تسمعون تاسو خو اوریدونکو تاسو خو اورئ. ولا تكونوا مجوړېږئ کالذین پرشان دا خلق قالوا چې دوی ویل سمعنا من اوریدلې دي وهم لا يسمعون او دوی نه اوریدلې. ان شر الدواب یقینا بدترین پسند سرو کې عند الله پنځ د الله تعالی هم البکم الذین لا يعقلون اکانو چاړه غانا غدي چې عقل نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خير الله اسمعهم او کچره معلوم کړي وی الله تعالی په دوی کې څه خیر الله اسمعهم نو اورولې به ودوی ته د قبل دو فورول سرا. ولو اسمعهم کووري دوی ته وسوله تولون دوی به مخ ګرځي او موردون او دوی دي مخ ګرځون کی. یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندانو استجیبوا لله وللرسول حکم قبول کړئ د الله تعالی او د رسول د الله تعالی. اذا دعاكم کل جرابلی تاسو لما هغه خبره ته یحییکم چې تاسو ژوند دی پکې عالمو پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی یحول بین المرء وقلبه پرده کیږي پمن د سړی او داغه د زړه کې. وانه شان د خبره ده الیه تحشرون دی الله تعالی تاسو پیش کړل شي جمع کړل شي. واتقوا فتنه او یریږئ داغه مصیبت او هغه عذاب نه لا تصيبن الذين جنبوا رسیږي هغه کسانو تاسو ظلمو چې ظالمان دي منکم ساتنا خاص وتن صرف فقط یوازې. وعلموا پوښ ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. واذکروا دې فکر وکړئ اذا انتم کل چې وای تاسو قلیل لګو مستضعفون کمزوري فی الارض پزمکه کې کمزوری ګڼل شوی وای پزمکه کې لا تخافون تاسو به یریدا یا یتخطفکم الناس چې او به تختی تاسو لره خلق فاواکم زیدر کو تاسو ته مدینه کې وایدکم بنصر تاسو مضبوط کړي په خپل مدد سره ورزقکم من الطیبات او درکړه تاسو ته پاکیزه خوراکونه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندان لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله تعالی او د نبی علیہ السلام سره او تخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ. وعلموا پوهیږئ انما یقینا اموالکم واولادکم فتنه استاسو مال او استاسو اولاد امتحان دی. وان الله عنده اجر عظیم یقینا الله تعالی سره لوی ثواب دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندانو ان تتقوا الله کجری تاسو تقوا اختیار کړئ د الله او یریږئ د الله نه یجعل لكم فرقانا درب کی تاسو ته فرق په من د حق او د باطل کې درب کی تاسو ته الله تعالی فیصله. ويكفر ما بكي عنكم تاسو سيئاتكم گناهون تاسو ويغفر لكم او بخي تاسو والله ذو الفضل العظيم والله تعالی خاوند لوی فضل دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ وَكَلَّ تدبیر جوړو چل جوړو ستا خلاف هغه کسانو سازش کو مشورې کول ستا خلاف هغه کسانو کفرو چې کافران دي لیثبتو کا چې د قید کی تعالی او یقتلوا کا یا قتل کی تعالی او یخرجوا کا یا وباسی تعالی او يمكرون او د تدبیرونه جوړول ويمكر الله تدبیر جوړ کو الله تعالی د نبی علیہ السلام د حفاظت. والله خير الماكرين والله تعالی ډېر غوړ تدبیر جوړون کې دی. وای دا په هغه وخت کې تطلع علیهم چې ولوستې په دوی آیاتونه زمونږ آیاتونه قالو دوی وای قد سمعنا مونږ اوریدو بس د مونږ ته نور مو وای مونږ اوریدو. لو نشاء کجری مونږ غواړو لقلنا مثل هذا مونږ بوم داسې جوړ کو ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا مگر دروغجن قصې د پخوانو خلقو دی. الیاذ بالله.
وإذا دې فکر وکړه قالو چې دوی وی اللهم الا ان كان هذا کچری وی دا پیغمبر هو الحق دا اختیاوی دی حق وی دی سچ وی من عندك استاد طرفا فامطر علينا نور او ومنګه حجاره من السماء کانی د اسماننا او اتنا بعذاب علیم یارا کوم ته دردناک عذاب نو کانی خو پیرو نو وری د خوشنګ بدر کې 70 کسان مردار شول او 70 کسان قیدیان شول وما كان الله ندي الله تعالی ليعذبهم چې عذاب ورکړي دا وانت فيهم متبدوي کې موجود دي وما كان الله ندي الله تعالی معذبهم عذاب ورکون کې دوی تا وهم پر حال کې چې دوی استغفرون توبه وستون کې وي وما لهم تشويدي پدوی الله يعذبهم الله چې عذاب بنور کې دوی ته الله تعالی وهم يصدون عن المسجد الحرام او دوی منکه خلق لرا د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاءه او دوی ندي خدمتګاران د بیت المقدس ان اولیاءه الا المتقون ندي دوستان د دې مگر متقیان دي مسلمانان دي ولكن اكثرهم لا يعلمون ولكن زيادة دوين نپويږي وما كان صلاتهم ند مزدد عبادت دوی عند البيت د بیت الله بخوا کې الا مکان مگر شپېلی وال دي وتصديها ولا سن پړقول دي فذوقوا العذاب نو سکه عذاب د بدر پورس بما كنتم تکفرون په سبب داغه چې وای تاسو کافران ان الذين يقينون کسان کفروا چې کافران دي ينفقون خرج کوي اموالهم خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله جوال خلق د الله د لارنا فسينفقون انو دوی بخرج کې دي لرا ثم تكونوا بیا بشي عليهم په دوی باندې حسرتن افسوس او ندامت او خپېمانتیا او ارمانونه ثم يغلبون بیا بدوی کمزوري کړي شي والذین وغکسان کفروا چې کافران دي الى جهنم يحشرون دوزخ ته جمع کړي شي راخ کو د نشي او بشړل شي ليميز الله الخبيث رته د باج جدا کی الله تعالی پلیت ليميز الله الخبيث دا بل قرات ته جدا کی الله کافر من الطيب د پاک نه یعنی د مسلمان نه وي جعل الخبيث بعضه على بعض نو کیک دی الله تعالی کافر په یو بل باندې فيركمون گیړه کی دوی جميعا ټول فيجعله في جهنم او غرزه دوزخ ته اولئک هم الخاسرون دا خلق دوی تاوانیان دي قل للذين كفروا تو يا نبي الاسلام خلق د کافران دي ينتو کجری دی منشي يغفر لهم ما قد سلفوا وخلش دوی ته هغه چې تیر شوی دي وای يعودوا کجری دی واپس فقد مضت سنه الاول الفسيقين تیر شوی دی حالت د مخکینو خلقو وقاتلوهم او جنگي گئی د دوی سره حتا تر دې لا تكون فتنه جپات نشي فساد غلبه د کفر لا قانونیت الشرك غلبه د شرک غلبه د کفر او يكون الدين كله لله او شي تابعداري مکمل تور د الله د پاره فإن تاوفس کجری دوی منشي فإن الله فسيقنا الله تعالی بما باغز يعملون جکوي دوی بصیر لدن کې دی وان تولوا او کجری دوی ونمنی مخ ګرځي اعراض کی انکار کی واپس شفا لمون پوه شي ان الله مولاکم یقینا الله پاک تاسو امدادي دی نعم المولا غور حمایت دی و نعم النصير غور امدادي دی وعلم پوه شي انما یقینا غالمتم جتاسو حاصل وي وغنیمت کی من شین شفان لله فسيقنا الله تعالی دا پارا خمسود دې پنځمه حصہ ده وللرسول او د نبی رسول الله دا پارا ولذل قربا لپاره د خپلوان ولیتام لپاره د یتیمان او المساکین لپاره د مسکینانو او ابن السبیل لپاره د مسافر او ان کنتم کچریه تاسو امنتم تاسو ایمان راوړی وی بالله په الله تعالی باندې وما او پاغه کتاب باندې انزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بندا یوم الفرقان په ورځ د فیصله په ورځ د فرق په منځ د جدای په ورځ د جدای په منځ د دوړلو کې په ورځ د فیصله باندې په منځ د حق او د باطل کې یوم التقل جمعان په ورځ د مخامخ کېدو د دوړلو باندې والله على كل شيء قدير والله تعالی پر یو شی باندې طاقت لرونکی دی اذن تم کله چې وای تاسو بالعدوه الدنيا په کناره نږدې باندې مدینه ته وهم كفار بالعدوه القصوى په کناره لري باندې د مدینه نه ور رکب اسفل منکم قافله کته تلی وستا سنا کته وستا سنا ولو تمعتم او کجر تاسو د یو بل سره وخت مقرر کړی وی لختلفتم فی الميعاد نو تاسو به اختلاف کړو په وخت معین باندې
ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن چې کوي الله تعالی هغه کار چې هغه کړی شوی دی لیالکا چې مړ شي مناغه څوک هلکا چې مړ کېږي دا الله په علم کې عم بینتن په دلیل د حجت قائمه دونه ويحيى او ژوندې پاتې شي مناغه څوک حیا چې هغه ژوندې دی د الله په علم کې عم بینتن د حجت قائمه دونه وان الله وان الله یقینا الله تعالی لسميع خامخ ډیر اوریدونکو دی عالم ډیر خبر دی اذ يريكهم الله في منامك قليلا کله چې خدای الله تعالی دوی لرا تا تفستا په خوب کې قليلا لګ ولو راکم کثیر نو گجره خودلې وې دوی تا تډیر لفشلتم نو تاسو به بجل شوی وای ولا تنازعتم فی الامر او خامخا یقینا تاسو به جګړه جوړه کړي و په معاملې کې ولکن الله سلم لیکن الله تعالی فیصله وکړه قضا یا سلم خبره روغه پاتې کړه انه بشک الله تعالی علیم بذات الصدور عالم دې پرازونو د زړونو باندې وای یوریکم او کله چې خودل تاسو تدوی دل تغیتم کله چې تاسو مخامخ شوي او بل تافی عینکم تاسو بسترګو کې قلیلا لګ ويقللکم او لګ اخکار کړل دې فی عینهم لګ اخکار کړل تاسو فی عینهم د کفارو بسترګو کې لیقضی الله او چې پوره کې الله تعالی امر یو کار کان مفعولا چې هغه کړی شوی دی وإلى الله ترجع الأمور والله تعالى تبا پیش کړل شټول کارونه یا ایو الذین آمنوا ایمان خواندانو اذا لقیتم فئه کله چې مخامخ شته او فوج سرافس بتون نو مضبوط شه ثابت قدم شه وذكر الله كثيرا او یاد الله تعالی ډیر لعلکم دې پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ واطیعوا الله تابعداري کوي د الله او رسول او د رسول د الله ولا تنازعوا یو بل سره اختلاف مکوئ فتفشلون تاسو به همت شئ وتذهب ريحكم ولعل بشيروا ودبدب تاسو واصبروا صبر کوي ان الله مع الصابرين بشک الله تعالی ملګری د صابرانو دی ولا تکونوا مجوړيږي کلذین پرشان د خلکو خرجو چې وتلو من دیارهم د خپل کورونو نه بطورن په تکبر سره ورئاء الناس ول پارد ځان خودن خلقو تا ور يصدون ديمن کې خلقان سبيل الله د الله دلارنا وما الله بغا والله الله تعالی بما باغ يعملون چې کوي دوی محیط راګرون کې واذا يتفكروا كازين لهم الشيطان چې خستخ کار کړل دوی د شیطان اعمالهم د دې عملونه وقال ولا غالب لكم اليوم من الناس نشتره څوک زور اور پتا سنن روز د خلقنا وإني جار لكم ويقنا زستاس حمايتي يما گاوندي يما ملګری يما امدادي يما د انسان په شکل لاغلو شیطان د کافرو کې دی قبيله یو مشر واغله لاس په لاس کې ورکړو وي زما سره دونه خلق دیو تکړه شه په دې کې الله پاک د سترګونو پردې هټاو کړی اسمان طرف ته چوکدل فرشتي ولیدي زور شروع کو شاته هغه کس وته وي تاسو زور لګولې دی ته خو لک صبر وکړه هغه ته خدا پته نه و چې دا شیطان دی وینه وی ته مالک فریدا ویزا هغه نه مچ تاسو نه زه د الله نه یریږم د الله عذاب ډیر سخت او لاړو تخته ګور جی فلما فسر کلا ترات الفئتان چې مخامخ شو د یو بل سره دوړلې نه کسواو تختې دو شیطان علی عقبه په خپل پوند باندې وقاله وی انی بریء منکم یقینا زخلاص ما پاک مستاسنا انی ارا یقینا زبینم ما غلا ترون جتا سنوینه انی یقینا خاف الله یریکم د الله نه والله شدید العقاب والله تعالی ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی اذ يقول المنافقون كلچوي منافقان والذين خلقوا في قلوبهم مرض جبزرن کی بیماری دا غر راتو ککړی دی اولای دا خلق دینهم د دوی دین ومن يتوکل على الله جبر وسک یقین کی توکل کې اعتماد کی په الله تعالی فإن الله عزيز حكيم فشيقنا الله تعالی غالب دی حکمت والا دی ولو ترى كاشتويني اذ يتوفى الذين كل جمله کوي هغه کسانو لرا کفرو چې کافران دي الملائکه فرشته يضربون دي وهي وجوههم مخونه دوی وادبارهم شاګان دوی وذوقوا عذاب الحريق
او دوی ته وی وسکه عذاب د سوزیدو ذالک دا عذاب بما په سبب دا چې قدمت جمخ کې لګلې دی ایدیکم استاسو لاسونو وان الله یقینا الله تعالی لیس نه دی بظلام للعبید ظلم کوونکې په بندګانو باندې یو 50 آیت کذاب آل فرعون حالت د دوی پرشان د حالت د آل د فرعون دی دابهم کذاب آل فرعون والذین وغکسان من قبلهم چې مخکې د دوی نه کفرو دوی انکار کړو بیاات الله انکار کړو فرعونانو بیاات الله د نخد الله تعالی نه فاخذهم الله فسونی ولدوی لر الله تعالی بذنوبهم د دوی په ګناهونو سره ان الله بشک الله تعالی قوی طاقتور دی شدید العقاب سخت عذاب ورکونکي ذالک دا عذاب بان الله په سبب چې الله تعالی لم یکون د مغیرا نعمتا بدلون کې د نعمت انعام چې کړي وی دي لرا علی قوم په یو قوم باندې وحی کتاب رسول حتی تر دې یغیروا چې دی بدل کی ما غابن انفسهم جردی په نفسونو باندې دی په خپل حالت بدل کی وان الله یقینا الله تعالی سميع علیم اوریدن کې دی عالم دی کذاب آل فرعون حال د دوی پشان د حال د آل د فرعون دی والذین وغ خلق من قبلهم چې مخکې د فرعونانو نه کذبوا نسبت د دروغ کړو بیا آیات ربهم آیاتونو د رب د دوی تفالک نام فسمن هلاک کړل دوی بذنوبهم د دوی په ګناہوں سره واغرقنا ډوب کړل مونږه آل فرعون خاندان د فرعون کړه د فرعون خلق د فرعون او خپل خپلوان د فرعون قوم د فرعون قبطیان وکلن كانوا ظالمین او ټول ودوی ظالمان کافران ان شر الدواب یقینا خراب پزناورو کې عند الله د الله پنځ الذين خلق دي کفروا چې کافران دي فهم لا يؤمنون فسد ایمان نه وروړي الذين هغه کسان عهد جتا وعده غسترا منهم د دوینا بنو قریظه ثم ينقضون بيدوی ما تبعاتهم وعده خپل في كل مره پارا پیرا وهم لا يتقون دوی ځان نه بچ کې عن نقض الوعد عهد د ماتولو د وعده نه فإما تثقفنهم فسكجرت بيامم دوی في الحرب پجنګ کې فشرد نو وشړه فشرد کر ورکا بهم په دوی سره فرق وخوف منغه کو خلفهم جرستری د دوی نه دوی له دسه سزا ورکړي چې دوی شاته کم ولاړ دي د امداد د بار چې هغه وتختی چې هغه د دې حالت ویني چې هغه وتختی لعلهم يذكرون دې د بار چې دوی عبرت حاصل کړي وإما تخافن او گجری تیریږي من قوم د یو قوم نه خیانتن د خیانت نه د وعده ما تولنا فم بذلیهم علی سواء ارتا وکدوی ته په برابر چې هغه ماته وعده ته وته مغرزو ان الله لا يحب الخائنين بشک الله تعالی نه خوخه خیانت کوونکی ولا يحسبن الذين غمان دین کې هغه کسان کفروا چې کافران دي سبقو چې اخلاص بشي زمونږ انهم لا يعجزون یقینا دوی نشي عاجز کولای الله تعالی لرا واعدوا لهم ما استطعتم تیار کړی دوی د پاره هغه جستاسو طاقت وي من قوت د طاقت نه ومن رباط الخيل تړلو د سننا ترهبونا چې راوي تاسو به په سره عدو والله دشمنان د الله تعالی وهنه نمخ کې يرول دي چې کم از کم هغه چړ پتا سو خو نه راځي کنه عدو والله دشمن د الله تعالی او عدوکم دشمن تاسو واخرین او نور خلق من دونهم چې بغیر د دوی نه دی لا تعلمون او تاسو نه پیژنې دوی منافقان او یات يهود مراد دي یا منافقان یا يهود تفسیر منیر کې استاد ډاکټر وهبت الزهيلي دغه وضاحت کړی الله يعلمهم الله تعالی پیژنې دوی و ما تنفقوا هغه چې تاسو خرج کوئ من شيء څه مال وغیرہ فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې یوفى الیکم پوره بدر کړی شي بدله داغه تاسو ته په قیامت کې وانتم لا تظلمون او تاسو به ظلم نه کړی شي وَإِن جَنَحُوا أَوْ كَجِرِدِي مَائِلَ شُلِّ السَّلْمِ جوړ تاسو الخطارو ته فجنح لها نو تم تیار شدیتا وتوکل علی الله وبر وسو کپ الله انه بشک الله تعالی هو شان داده السمیع العلیم پورا اوریدن کې پورا عالم دی وَإِن يُرِيدُوا أَوْ كَجِرِدُوا غواړي يخدعوا کج خیانت کی استاذر پسل حق فإن حسبك الله چې دوکه کی تعالی را
ای یخدعوک چې دوکه کتاب په صلح فإن حسبك الله فسيقين پورا د استاد پر الله تعالی هو الذي الله پاک غذات دی ایدک جته مضبوط کړه به نصر په خپل مدد سره او بالمؤمنین او د مسلمانانو په مدد سره اوس او خزرج والف بین قلوبهم مؤمن واچول په منځلونو د دوی کې په اسلام سره لو انفق دا کجره تا خرج کړه وې ماغه فلارو دی بزمکه کې دي جميعا ټولو ما الفت بین قلوبهم دا بمن نه واچولې د دې زلونو ترمنځ ولکن الله الف بینهم لیکن الله الفت واچو د دوی ترمنځ انه عزیز حکیم بشک غالب او حکمت والا دی یا ایها النبی و نبی الاسلام حسبک الله پورا د استاد پر الله تعالی و من واغذو کو اتباع کا جستا تابعداری کی من المؤمنین د مسلمانانو نه به اعتبار سبب یا ایها النبی و نبی الاسلام حرد المؤمنین تیزو مسلمانان ترغیب ورکوت وی تعالی القتال بجنگ باندې یکم منکم کچری وستا جنا 20 صابرون شلتن ثابت قدم په میدان جنگ کې یغلبو دوی به زور ورکی کی میاتین په 200 باندې وای یکونو کجری وی من کوم استاسو نامیاتن سلطنا یغلبو الفن دوی به زور ورکی کی په 1000 باندې من الذين داغ خلقنا کفروا چې کافران دي بیان نام قوم لا يفقهون زکات ودا چې خلق دې چې نه پويږي الان وسخفف الله حكم سبك والله تعالى عنكم استاذنا وعلم والله تعالى تبتدا ان فيكم ضعفات يقينا بتاسو کې کمزوري ده څه قدر کمزوري ده بشري تقاضې مطابق ایمانی کمزوري نه جسمانی کمزوري ده فَيَكُمْ مِنْكُمْ فَاسْكَجِرِ وِسْتَاسُ نَامِيَاتٌ سَلْطَنَةٌ صَابِرَةٌ ثابت قدم په میدان جنگ کې یغلبو میاتین دی بزر ورکیږي په 200 باندې وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ کجری وِسْتَاسُ نه 1000 یغلبو دی بزر ورکیږي الفین په 2000 باندې باذن الله په حکم د الله تعالی والله مع الصابرین والله تعالی ملګری د صابرانو دی ما کان لنبینا یکون له اسرا ندی مناسب د نبی علیہ السلام د پاره چې د قیدیانی حتا یسخن فی الارض تر دې چې د خون ریزی وکي پزماګه کې غزوه بدر 70 قیدیانو خبره ده د عمر رضی الله عنه په حق کې د آیت راغلي ده دغه مشوره و چې دا قتل کړي تريدون تاسو غواړئ عرب د دنیا سامان د دنیا مال د دنیا والله یرید الاخرته والله تعالی غواړي اخرت والله عزیز حکیم والله تعالی غالب د حکمت والا دی لولا کتاب من الله سبقا کجر نو حکم د الله تعالی د مخکنه تیر شوی لمسکم نو در رسیدلې بو تاسو ته فيما پاغ فدیه کې اخذتم چې تاسو اغستر عذاب عظیم عذاب لوی فکلوا نو اوس فرمایي چې ګوره حرام نه دي زور نه خو الله پاک ورکړه خوش ګوره فکلوا فسخروا مما داغنا غنیمتم چې تاسو حاصل کړی دی په غنیمت کې حلالن حلال دی طیبا پاک دی واتقوا الله ويرګي د الله نه ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی یا ایها النبی و نبی الاسلام قلت هو لمن اغجد فی ایدیکم جستاسو پلاسونو کې استاسو په قید کې استاسو په اختیار کې استاسو په قبضه کې من الاسراج قیدیان دی یعلم الله کجری مار کچره کمالم کی الله تعالی فی قلوبکم استاسو پزړو کې خیرن نیکی او ایمان او یوت کوم درب کی تاسو ته خیرن ډیر غرام ما داغه مالنا او خدای منکم جاغست شوه د استاسو نا ويغفر لكم وبخنه بوګی تاسو ته والله غفور رحیم والله تعالی بخون کې دې مهربان دی وَإِن يُرِيدُوا كَجَرِدُ غواړي خیانت کاستا خیانت کول فقد خان الله من قبل فشيقنا دوی خیانت کړي دي د الله سره مخ کې فامكن منهم الله تعالی بدل واغستر دوینا فامكن منهم ویني ولدوی تفسیر معارف دغه معنا کوي تفسیر ابن عباس معنا کوي ستا په قبضه کې درکړل دوی تفسیر مظهری و ستا په قابو کې درکړل دوی تفسیر جلالین وی بدله واغستر دوی نه په قتل کول سره په بدر کې فامكن منهم والله علیم الله تعالی پورا عالم دی حکیم پورا حکمت والا دی ان الذين يقيننا غکسان امنو چې مان راولې دی واجرو هجرت کړي دی وجاهدوا جهاد کړي دی بیا مالهم پخپل مالونو سره وانفسهم پخپل نفسونو سره فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې والذین وغکسان آوا ونصروا
چې دوی زیور کړه د مهاجرینو ته امداد کړه د مهاجرینو انصار دي جی ونصروا اولئک دا خلق بعضهم اولیاء بعض امداد یو بل دوستان دي والذین وغا کسان آمنوا چې ایمان راوړل دي ولم یهاجروا هجرت نه کړي مالکم من ولایتهم من شیء حتى یهاجروا نشتر استاسو د پاره د دوی د دوستۍ نه څه شی تر دې چې دوی هجرت وکړي وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ وَكَجَرِ دوی طلب کی استاسو نه امداد فی الدین د دین په باره کې فعلیکم النصر لازم ده پتا سو باندې امداد داغی ها الا علی قوم مگر امداد بنه کوي د دوی داغه قوم خلاف وبینکم وبینهم میثاق جستا سو داغی ترمنځ معاهده ده والله بما تعملون بصیر والله تعالی استاسو په عملونو باندې لیدونکي دی والذین وغکسان کفروا چې کافران دي بعضهم بعض ردو اولیاء او بعض دوستان د بعض دي الا تفعلوا کجری تاسو نه کدا کار تکون فتنه فی الارض شی و فتنه پزمکه کې او فساد کبیر له فساد والذین وغکسان امنو چې ایمان راوړې دی واجرو هجرت کړې دی وجاهدوا jihad کړې دی فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې والذین وغکسان آوو چې زیور کړه د مهاجرینو تاونه سرو امداد کړه د مهاجرینو اولئک دا خلقهم المؤمنون حقا دوی مؤمنان دي پر اختیار لهم لپاره د دوی مغفرت بخنه دا ورزق کریم او رزق د عزت والا ده په جنت کې والذین وغکسان امنوا چې ایمان راوړل د من بعد رستر فتح مکه نه وهاجروا هجرت کړه د وجاهدوا jihad کړه د معکم استاسرا فاولئک معکم استاس بملګرتیا کې فاولئک فدا خلق د مهاجرین او د انصار منکم استاس نه استاس خلق دی واول الارحام او خواندان د رشتہ دارای ذل قرابات خواندان د رشتہ دارای بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله یو بل تنزدید حقدار دی لائق دی د الله تعالی په قانون کې ان الله بشک الله تعالی بكل شیء علیم پاره شی باندې عالم دی پوهه دی خبر دی